په سعودي عرب کې چې کوم خلک مقیمین دي یعنی دلته پاتې کیږي ویزو والے دي ویزې ټکي د هغو دپاره باقاعده د حج رجسټریشن آغاز شوی دی. یعنی هغو به نسک ایپ ته به لاړ شي کوم ځای نه چې ستاسو تسریح بیا میلاویږي نو هغه ځای نه به خپل رجسټریشن به وکړي او د دې چې کم قیمتونه دي د حج نو هغه لا فی الحال جاري شوي نه به په 14 15 رمضان باندې به د هغې باقاعده اعلان کیږي. خو تاسو د حج دپاره په نسک اپ باندې خپل رجسټریشن وکئ د وس نه او دا به هغه چاته ترجیح ورکولی کیږي چې چا مخکې حج نه یې کړی اولنی حج یې دویمه خبره دا ده چې ویکسینیشن یې کړی کوم چې د حج او عمرې دپاره کوم ویکسینیشن لازمي دی هغه یې کړی ټیک شوه او اقامه یې ویلډي اقامه یې خرابه نه وي اقامه یې ویلډي نو هغه د حج دپاره باقاعده د رجسټریشن کولی شي. خو د حج چې کم قیمتونه دي په سعودي عرب کې دننه چې کوم خلک پاتې کېږي چا سره جویزې دي دغه اعلان به انشاءالله په 14 15 باندې کېږي نو تاسو د حج دپاره د اوس نه رجسټریشن وکړئ کوم ملګري چې خواهشمند دي د حج الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي چې په خپل لیګل طریقه باندې حج وکړو. نو چې کوم ملګري خواهشمند دي نو لازمي په نسک اپ باندې لاړ شئ او د حج رجسټریشن وکړئ. دا ویډیو لازمي د ملګرو سره شیر کړئ او ویډیو لازمي لایک کړئ. مهرباني.